بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین. باغ امام حسین علیه السلام د لکمان خیلو جنګلاتو کې څه مو شروع کړی دی. د خوشحالۍ مقام دا دی الحمدلله نن موږ سره ډېر قدرمان عزتمن حجت الاسلام والمسلمین علامه اخلاق حسین شریعتي صاحب بیا راغللو او باغ یې ولیدلو، باغ جایزه یې واخیستله او سره موږ سره پروګرام کې شرکت یې وکړلو. او تاسو ته دا ټولو ته کوم دعوا دی کورمیوالو ځوانانو ته هر کلي والا وړکو ته څه تاسو خپلو علاقو کې چېرته یا ونې ولګوئ، لایبررۍ جوړې کړئ، څه فرمایو پر امن وطن جوړ شي او ترقي وکړي. هغه صاحب ته دعوت ورکوو څه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. یقینا د خدای کوم نعمتونه دي د دنیا کې، هغوی نه یو غار دی، اوبه دی، ونه دی، سبزه دی، سمندرې دي، دریابونه دي. دا کوم طبیعي نعمتونه د پروردګار متعال دي. مو اکثر ځان ته ارټیفیشل شیونه جوړ کړي وي، خصوصا شهري کوم زندګي دی هغه کې څه هغه مو ته دا ارام د نر کوي وقتي یو داسې یو ټیبلیټ غونته کار ته وکړي. ټولو نه ښه څه دی نیچرلي دا کوم طبیعت دی، نیچر دی، ایدي کوم آب و هوا دی، خالصه دی، صفا دی، وجود دپاره، بدن دپاره، انسان سلیوي دپاره. هغه نه ونه دی څه روایاتو کې ونې کټوله ګناه ګڼلی شوي دی، خصوصا بیا میوهداره ونه. حتی دغه د پورې چې وي میوهدارې ونې له لاندې رفع حاجات هم پکار د انسان نه وکړي، تش امتیاز یا ډاک امتیاز څه هغه یعنې ونې ته یو ضرر رسوي. یا اوس مو واړه غوړ ټول په دغې خبرې عقیدې کې زیات پخه یو، څه صدقې نه مو ډېر زیات ایمان دی. څه صدقه رفع بلا کوي، دفع بلا کوي. و دنیا حوادثو نه انسان ساتي صدقه. یوه بهترینه صدقه خو هغه داسې صدقه نه لکه اوس ما نن سبیل 10 روپۍ یا 100 روپۍ ورکړي، بس دا همغه ټایمه پورې ختم شي، ماښامه پورې. یوه کنټینیو جاري صدقه وي چې هغه څو پورې بنیاد دی هغه تاسې کوټ کېږي، هغه نه ونه دی. روایتو کې شته دا صدقه ده او دا صدقه الله په نږدې دی. و بلې دغې صدقې فایدې دغه دي چې دا جاري دی، که ته برزخ کې وي تا ته به ایدي کومه حصه دی هغه میلویږي. مثلا پخه دی حیواناتو نه وخوړله، یا یو سړی ستړی شوی دی میر والی دی دا مې ورته که شپون دی، یا همدا حیوانات دي ونې نه لاندې ودرې ګلی دی، باران دی، سړه دی، ګرمۍ نه ودرېږي، یا مختلف وجوهاتو وجې نه څه چا ته هغه نه یو ارام میلاو شي. ایون داسې یو مینګی دی مثلا مو طبیعي څه نه برېښي، هغه به دغې ونې نه یوه فایده وي، دغې سیرې نه به یوه فایده وي، یا هغه نه به چېر تل شي یا به وخوري. دا ټوله صدقې کې رسویلې څه خدای سره زرو زرو حساب دی، بندګانو سره نشته. بندګانو کې هغه هم دی چې 10 کاله 20 کاله به اوسې خواري وکړي، خدمت به اوسې وکړي، مغه کس به تا پرنټ ته بزنه وخت کې به ودرېږي، عوض ویسې خواري وکړه بیا دته پرنټ ته شي. یو ښه کس سره 10 کاله نوکري وکړه بیا یې پویروي. خو خداوند علم زرو زرو سې سر دی. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. څوک څه نیک کار کوي خدای نه ضایع کوي. نه ایدي هغې دنیا بنیاد باندې دی او بیا ونې نه دو ورځ یا ټینګتیا شوي دی. څه روایت یې که چېرې تا ته کنفرم دی چې سبا قیامت است. یو مثال دی ده، یعنې سبا قیامت بس نن یکې ورځ موسه پاتې دی. که تاسو یو ونې بوټی دی کلام دی د سره ته یې ضایع کوه مه ویې کړه، نو سبا خو قیامت دی، ځمکه خو به لیټ په لیټ ووړي، دا شی به نه وي دا نظام د کائنات والا. خو بیا هم یایي چې ته هغه یوې ورځې نه هم فایده اوچاته که هغه بوټی ضایع نه شي ویې لګوه. مطلب دا دی چې تاسې خامخا دې زور ورکوئ. شجرکاري یو مهم دی، خصوصا دا موسم شتا دی چې کم از کم هر سړی یو داسې نیت وکړي چې زه به خپلې بها باندې یوه ونه لګوم. اکثر مخونو کې جواسي سترې دي، زه خو کیاریو باندې ډېر زور ورکوم چې خونه کې کیاری جوړه کړئ، سبزی مبزی وي، ګلان وغیره دي، شینوالی دی. دنه یوروپ مملکو کې شته، جاپان طرف ته چې هغوی کوم چات دی هغه چات ټوله تک شین ساتي، هغه کلایي شنې ساتي. دې روایاتو کې مو سره وجوهات بیان شوي دي چې هغه نه یوه وجه دا ښیلې دی چې که غواړې چې تا وجود ته خوشحالۍ میلاو شي شینوالي ته سترګې خړوه، دا روایاتو کې دی. نو بل شهري هغه وخت نن سبا د پلوشن والا مسله دی، ګاډي زیات شوله،
پټرول ډیزل ایدي کوم لوګای دی واقعا بدن ته نقصان رسوي کینسر وغیره د هغه نه ښه دا دی چې انسان ونه څومره زیاته کولی شي هغه آب و هواو سره تازگی‌ها وکړي شفافیت وکړي و که تا واجنه یو کس ته خاصی لیوی میلاو شوله 2 ورځې زندگی زیاته وکړله هغه 2 ورځو کې هغه انسانیت دعا تاسې لیکای شي په نسبت دا اوس مثلا بېدبي ماف ځنه کسان سګرټ څکوي ټیک دی حرمت و غیر حرمت فیکی مثلا نه زه اخلاقی پوینټ سایم چې ته د کوم لوګای پر شنوي ځنه کسان شته غوږی کې اوس وړوکی بچی سګرټ څکي دا نه چې وړو بچي ته بې صوره نقصان وي نو هغه شی مه کوه چې هغه نه یوې فضا ته یو ماحول ته ونه تکلیف رسیږي مخکې زندان خلک مو مشالې ډېر هوښیار وو و ډېر احتیاط به کول اوبو حوالې سره چې دا اوبو باندې زه دوی خبرې کوم چې ویلې به مو ډېرې صفا سوتره وي غسلونه به ونه کول جامې به ونه مینځلې ماغه اوبه نه به مړۍ پخولې اوس یې مو وطن و لښتې و دا وال دی چې ترپه به ونه کوي ویلې پوهېږي چې دې کې ټولې ګټر اوبه دي پیمپرې ورشئ خزالې ورشئ دا اوبو سره ظلم دی یو اوبو ډېر قدر وکړئ شنې سبززارو د ونو د غرو دا قدر ډېر ضروري دی دی موسم کې مؤثر کلیدي کردار دی خصوصا ونو نو زه بیا یو وارې دوی اپریشیټ کوم د لقمان خیلو د ځوانان سره مشران دوی چې واقعا ځنګل یې محفوظ ساتلی دی او بل دا ځای چې موږ خپلولی دا ډېر بهترین ځای دی خصوصا ځوانانو ته زه التماس کوم چې کله کله که غواړئ پکنیک ته څوی ښه خبره دی وګرځېږي ځوان ګرځېدای شي هډوکي مو پسته دي دغو غرو مزل تاسې کوای شئ که سپینګیري نه شئ کوی تاسې کوئ تقریبا څه لقمان خیل و چیرې نه بار راشئ تقریبا ما خیال څه 15-20 منټ ځوان نه لګېږي که لږ غونته بډاګان وي کیدای شي 30 منټ واخلي نو ډېره سمه لاره ده و دوی مشالې دلته چېرته یو ښکلی ځای جوړ کړی دی انشاءالله هغه به مکمل شي کمرې سیسټم کوي دوی اوبه یا دلته ورسره شته ښکلی ماحول دی یوه ډېره خوږه نمه چې کائنات کې هر شو باندې دل عزیز نمه دی اسمان ملایکې جنان انسان انبیا هغه د زهرا زوی حسین علیه السلام هغه په نامې دا شو چې دوی ورته خپلې ژبې کې باغ امام حسین چې زه ورته عربۍ کې کویم حدیقة الحسین علیه السلام د حسین باغ ټول کائنات د حسین باغ دی مو دعا کوو چې خدای عظیم حسین دغو ځوانانو ته مشرانو ته دغه قوم ته حسین خپلې براخې نصیب وګرځولی کړي و د کوم مهم د شروع کړی دی میوهدار ونې لګوله سیرې والا ونه دې سره سره پرزیو دپاره کومه خواري کوي اوبو سیسټم جوړولی کمرې دغو ټولو کې خدای کوم موانع دي ونه برطرف یې وګرځولی کړي اول لقمان خیل قوم ته بیا نور قومونو ته هم د مبارک وي و څوک څه وکړي حصه اخلي خصوصا مالي حصه پیسې ورترستی خدای هغوی ته اجر ورکړي دنیا او آخرت یې ښکلی وګرځولی کړي و مو ته هم د نورو ځمکو د سراوانو بنجرو سراوانو د غرونو ابدولې شنکولې د ونې لکولو د اوبو حفاظت کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین